خانو ګرانو قدرمنو کتونکو د وړي شانتي د مینه پس یو ځل بیا خپل خوندور پروګرام گلف ټایم لایف کې تاسو ته هرکلی وو هغه وی چې 150 ریال صدا شانتي مهر وو د حضرت فاطمه نو زیات مهر کولم وی خنه ده او سنت طریقه نه ده او دا خنه دي او نو ما وی تاسو په دې باندې مونږ ته وای چې د کم چې د خزو دی طرف نه ډیمانډ ځکه خسته صرف یو مهر حق ملاو شوی دی شرعي تاسو ته پته ده چې هغه مهر په خپل ډیمانډ باندې اغوستلی شي نو که تاسو موږ ته دې باندې څه ووایئ اوله خبره ده چې ښځې ته صرف مهر حق نه دی میلاو ښځه هغه پرنس ته کوین ده هغې په لاس کې ډېر اختیار دی هر څه د ښځو دی قاري صاحب موږ سره څه شته دی موږ غریبانان خلک یو دا دی چې کوم سوال دی سوال واقعي خبره ده چې زموږ سوسایټي کې دا خبره یو ډېر غلط رنګ سره مشهوره ده او خاص کر د زنانو سره په دې کې ډېر زیاتی کېږي جی بالکل ویلی کېږي دا چې مهر فاطمي دا سنت دی او مهر فاطمي مطلب دی دا اخلي چې رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د پاره کوم مهر مقرر کړی و یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوم مهر حضرت فاطمه ته ورکړی و نو دا سنت دی اوله خبره خدا ده چې موږ د امام صاحب مذهب دا دی چې دا سنت نه دی بلکې ښه خبره ده یو استحباب دی مستحب دی که چېرته ته هغه مهر مقرر کړې خو هغه مهر ته خو 150 یادی ما معلوماتو په مطابق 15 روپۍ صرف د پاکستان 15 روپۍ چې دا 15 روپۍ دی مقرري کی یا 150 روپۍ مقرري کی یا چې ډېر ښه خلک کی ناغه 1500 روپۍ مقرري کی چې دا مهر فاطمي دی او دا ښځې ته په لاس کې ورکي سبا که دې ښځې طلاق وشو که خاوند مړ شو که هر څه وشو د دې په لاس کې بغیر د دې 15 روپو نه یا 150 روپو نه هېڅ هم نشته سوال دا دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه څومره مهر ادا کړی و چې کله دا رشته وغوښتلی شوه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه رسول الله سلم ته کسان ولیږل او بیا په خپله پسې لاړو نو که روایتو کې راځي چې دا ناستو نو رسول الله سلم ورته وایي چې څه ته راغلی څه خبره ده نو د ستوني کې لکه لاړې وچې دي او خبره نشي کوی نو بیا ورته وایي چې آخر خبره خو وکړه څه غواړې څه ضرورت دی نو بیا رسول الله سلم په خپله ورته وایي چې ته فاطمې رشته خو نه غواړې لکه د هغې لاس خو نه غواړې نو بیا د ورته وایي چې هغې ته راغلی یم نو چونکې د رسول الله سلم تربور و بیا په خپل کور کې لوی کړی و نو رسول الله سلم دا رشته لکه قبول کړه انتظار وکړو نو ما که تاسو ډراپ شو خزه جاری وساته نو رسول الله سم دا رشته قبول کړه نو بیا رسول الله سم ورته فرمایي چې خدا وایي چې مهر کې به څه ورکوې نو حضرت علي صاحب ورته ووایي چې ما سره خو هېڅ هم نشته وایي چې ستا هغه یو زره وه چې هغې ته حتمیه وې ا دې څه کړه ورته هغه شته وایي لاړ شه خرڅه کړه او مهر چې کوم دی که نه هغې بندوبست وکړه ولې چې دا متفقون علیه د څلورو مذاهبو یو مسله ده چې بغیر د مهر نه نکاح نه کیږي ټیک شو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه خپله زیره چې کوم ده واخیسته ټیک شو نو دا خبره کې یاد وساتئ هلو خبره تاسو جاری وساتئ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې هغه چې کومه زیره وه هغه په ده باندې خرڅه کړه او قیمت چې کوم دی که نه و 480 درهم د هغه ټایم 480 درهم حضرت عثمان و 480 درهم ورکړې او زیره یې واخیسته چې کله سودا پوره شوه نو بیا ورته ووایي چې ښه دا زیره واله دا زما طرف نه ستا د واده ګفټ هغه یې موله ورکړو ټیک شو نو دی رالو هغه 450 روپۍ چې کوم دی دا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مهر اوس د هغې زمانې چې کومې 450 روپۍ وې یا رسول الله سلم چې کوم عمومي طور سره خپلو زویانې یو دا دی چې هایسټ دغه دی ریټ دی هغه 4000 درهمه پورې دی چې 4000 درهم رسول الله سلم د بیبیانو مهر دی او بل دا دی چې 12.5 اوقیه 12 اوقیه نو دا د هغې زمانې لکه یو کرنسي وه یا چې کوم یو میجرمنټ ټولز و لکه مونږ نن سبا ګرام دي چې مونږ ایوریج واخلو نو ایوریج چې کوم دی 12.5 اوقیه دی 12.5 اوقیه د 480 درهم برابر جوړیږي او 480 درهم چې نن په ګرام په حساب واخلو نو دا 1500 ګرام جوړیږي ٹھیک شا د 1500 ګرام قیمت مانن سحر چې کوم دی وکړو 1500 ګرام چاندي نغه 96818 روپۍ پاکستان کې جوړیږي نو مهر فاطمی چې کوم دی
کچا دا خواهشي او دا وایي چې ټیک دی رسول الله سلام چې کار کړی دی زه هغه کومه نو لکه ښه خبره دا ده چې په هغې باندې عمل وشي دې کې هېڅ ګناه نشته یو مستحب کار دی اگر چې دا لازم نه دی ضروري نه دی د هغې نه زیات هم کوی شي خو که مهر فاطمي ته نوم ورکوې نو بیا کم از کم ته 1500 ګرام چاندي برابر قیمت دا خپلې ښځې ته کېده یا خپلې لور دپاره دا مهر ته وغواړه دا خبره بالکل قطعا غلطه ده چې یو زنانه دپاره ته 150 روپۍ یا 1500 روپۍ یا 15 روپۍ دا مهر کې دی او غږ دا کوي چې مهر فاطمي دا مهر فاطمي نه دی مهر فاطمي په نن سبا وخت کې پاکستان په حساب کې تقریبا 1 लाख روپۍ دی